असलामकुम मीनावाल उम्मीद लरम چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په 400 کې په یو تصویر باندې پلار خپله خوږه لور بېدردۍ سره ووژله. څنګه راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سپر کلک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو هم د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټاله نشان و چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د سوشل میډیا زمانه ده. هر یو خلک هر یو جینۍ غواړي چې زه په سوشل میډیا باندې ځان مشهور کړم، خو په قسمه قسم طریقو باندې عزتمنو خلکو ځان مشهوروي. څوک ځان په ټیک ټاک مشهوروي، څوک ځان په فیسبوک باندې. خو مینهوال چې دا 400 کومه یوه جینۍ ده او چې دا پلار ووژله د دغې دپاره چې په فیسبوک باندې عزتمنو د دې نه خپل تصویران شیر شوي او دې به دغسې ویډیوګانې هم ورکولې چې پلار خو په خپله باندې نیټ نه کولو او نه د فیسبوک نه خبر، خو پته نه لګي چې دې لورې اخر دغه موبایل کوم ځای کې پیدا کړی و. تر اوسه پورې د دغې تحقیقات لا نه دي شوي، خو چې د دغې نه پته لګي چې ویلې کېږي چې پلار د دغې دپاره خپله خوږه لور بېدردۍ سره ووژله چې د دې نه په فیسبوک باندې ویډیوګانې او تصویران شیر شوي او بېقاعده جینۍ په خپله باندې یې نه شیر کړي. دې ویل چې دا چېرته یې نه ښه کار دی چې کله یې پلار ته پته ولګېدله او پلار یې په خپلو سترګو باندې دا هر څه وکتل، نو پلار دماغ کار پرېښودو او ویې ویلې چې لورې دا غلط کار دی، دا مه کوه. لورې بیا هم دغه شانتې غلط کارونه کوي او بیا ورته ویل چې تاله اخر دا موبایل چا درکړی دی. نو لورې ورته چپ کېناسته او غږ یې ورته نه کولو چې پلار بیا اخره کې مجبور شو خپله خوږه لورې بېدردۍ سره ووژله. زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې خپلې لورانو ته هېڅکله موبایلونه لاس کې مه ورکوئ. خدای مه که الله مه که هم داسې حادثه به درته مخې ته ودرېږي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټالۍ نشان وګورئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.